زما تعلق د باجوړ سره هلته تاسو راشئ هلته زمونږ درې امپیاګان موږ لیږلي یو مینې لیږلی خو دلته چې د سکول حالاتو له ورشي په سکول کې استادان نشته ډېر بر طرف ته حالات روان دي اوس پته نه پوهېږو پښتانه کوم طرف ته روان دي تعلیم نه پاتې کوي محرومه کوي بس تعلیمي او صحت حوالې سره انقلابي چغې والي کوي نو دا خو ته زه ووایم نو دغه زمونږ د پښتنو یوه پارټي ده عوامي نېشنل پارټي چې هغې په 2007 کې کله حکومت راغلی او حیدرخان چې کوم د کالجونو کلي دي او کوم یونیورسټیانې جوړ کړي کوم سکولونه جوړ کړي هغه هم دي واپس ختم کړه کله یو وایي موږ یونیورسټي خرڅوو ځمکه روپۍ پکار دي کله یو طرف ته دانګي کله وایي دا ګنډاپور لاړې چې وایي لفریدي راغلی دغه کیسو باندې روان دي نور څه سیاست ولې بیا چې چېرته کې احتجاج او دھرنې او خطا وي به دا به صرف احتجاجونو له ووټ ورکړي بس زمونږ قوم باندې الله پاک رحم وکړي او بیا خاص کر په پښتنو باندې چې دوی د شعور او د شور خلک نه پوهېږي خو به چې کوم ځای کې شور یې دی پسې روان دي یاره زه دې وخت کې ارمي چیف ته د خپل سیډه سلام کوم او بل دا چې زمونږ د غونډ پاکستان نوم یې په غونډه دنیا کې روښانه کړو بل دی خو لګیا دي خو د ملک دشمنان دي دوی بس دغه د انډیا صفتونه کوي د انډیا دپاره دوی هغوی په کار کوي روان دي د انډیا نه فنډونه اخلي څنګه دلته زمونږ مشر یو خبره کوي وایي دا پی ټي آی او پی ټي ایم او ټي ټي پي دا یو شی دی دا ټول د یو خر غوږونه دي بس چاله یو نوم ورکړي چاله بل نوم ورکړي خو دې وخت کې زموږ فوج چې کوم کردار ادا کړو دنیا ته یې وغوښتو زموږ فوج او زموږ پاکستان نوم یې روښانه کړو کرپشن شته کرپشن خو دغه دی چې زموږ امپیاګان دلته د سوات امپیاګانو ته وګورئ مخکې بیا څه کول اوس څه کوي اوس پامیر هوټل دي او انصاف شته انصاف کم ځای کې دی انصاف په نوم باندې ووټ واخلي او بیا انصاف نه